بل مستحب کار په دې لسو ورځو کې دا دی چې کله 10 ذوالحجه را داخلیږي نو مخکې باید سړی نوکان او ویښتیان خپل کټ کړي. یعنی حاجي صاحبان چې کوم دي په حج کې چې کله 10 ذوالحجه را داخلیږي نو مخکې دوی خپل نوکان کټ کوي، زرینه پاخي، ویښتیان کټ کوي. بیا چې کله 10 ذوالحجه را داخله سي نو تر څو پورې چې قرباني یې کړې نه وي تر هغه وخته پورې دوی خپل ویښتیانو ته لاس نه وروړي او نوکانو ته نوکان نه کټ کوي. نو د اجیانو صاحبانو د مشابهت لپاره چې زموږ مشابهت د هغو حاجي صاحبانو سره راسي کوم چې په حج کې دي، په احرام کې دي، نو دې وجې مستحبه خبره دا ده چې 10 ذوالحجه یعنی د ذوالحجې نه مخکې باید موږ خپل نوکان کټ کو، ویښتیان کټ کو. حتی تر دې پورې چې بعضې کتابونو مکروه ورته ویلي دي چې په دا 10 ذوالحجه کې دننه باید نوکان کټ نسی، ویښتیان کټ نسی. نو په کار دا د مسلمانانو ته چې تر څو پورې چې 10 ذوالحجه را داخلیږي، تر څو پورې چې ذوالحجه میاشت را داخلیږي د هغه نه مخکې باید موږ خپل نوکان کټ کو او ویښتیان کټ کو، زریناپ واخلو، تر دې پورې چې موږ په دغه مستحب باندې عمل وکړو او زموږ مشابهت دغه حاجي صاحبانو سره راسي کوم چې په حج کې دي.